یو تمز اپ راکړئ. قدرمن دوستانو سلامونه، په دې هیله چې ټول بخیر جوړ به صحت به مو ډیر خوي. قدرمن دوستانو زه مسکا صاحب ما همدا مهال تاسو هم په رادیو کې او هم زموږ سونو پښتونخوا کوم چې فیسبوک پاڼه د پاغه کې موږ سره لایف واسطه او زموږ پروګرام هم لیدلای شي هم اوریدلای شي. نن ډیر مهم موضوع پاړه غږیږو یوازنه مرا سره قدرمن ملمنې هم په پروګرام کې ناشته دي. دغه طرف ته به هم لازم تر هر څه اول غواړم چې تاسو سره د پروګرام موضوع شریک کوم. څنګه چې د اگست میاش پیلیږي هر کال قانون نسوا یو نیویم رئیس د روغتیا نړیوال اداره چې دغه پریکړه کړې چې هر کال په بلابلو هیوادونو کې دغه یو ونه یا یو هفته منځل کیږي. د هفته چې د اگست لومړنۍ هفته ورته ویل شو یا د اول نو وخت تر ومه پورې ډیر مهم ورځي وي او د دې موضوع هم دا چې د میندو پای د میندو شوده څومره مهم دی، د افادیت څه دی، څومره ماشوم د لپاره اړین دی او ورسره څومره د مور لپاره ضروری دی. نو په همدې به غږی ګوستاسو نظرونه به هم د ټلیفون د لارې هم د کمنټ د لارې او هم د اس ام اس د لارې اخلم او ورسره سره قدرمن ملمنې هم په پروګرام کې مل دی. هغه ته هم پروګرام کې بلنه ورکول غواړم یو په یو به تاسو ته معرفي کوم. ماشاءالله نام خدا دواړه ډیر تکړه ماهرین دي او د غذایت په برخه کې دوی زیات معلومات هم لري او ورسره تجربه هم لري. نو د دوی سره به غږیږو دا چې څومره مهم دی د مور شوده د مور شوده باید څومره حد پورې ورکول شي، د ماشوم د لپاره څومره مهم دی، کدا نوی ماشوم ته کوم بیماریاں پیدا کیږي، څومره مودې د لپاره پکار دی او که خدای دې نکړي چې مور خپل ماشوم ته پای نه ورکړي نو مور د لپاره څومره نقصان رسولای شي. پروګرام کې موږ سره نادیا عامر دی او هغه ته پروګرام کې هر کله وایم سلامونه نادیا جان، خوشاله چې پروګرام کې راسره. السلام علیکم، زمانم نادیا عامر دی او زه نیوټریشن اسسټنټ کار کوم آی ان پی سره. د دې نه پهله هم ما جلوزای کیمپ کې 15 کال کار کړی دی او د آی ان پی چې کوم زموږ د اوس انټیګریټډ نیوټریشن پروګرام دی د کې زما 8 کال وشولو. ماشاءالله، یعنی ښه صحیح تاسو تجربه لرئ. بالکل او جی. نو دلته کې اوس مونږ چې څنګه تاسو خبرو کې چې دا هفته مناویږي د اگست من د مور د په حواله سره چې څومره ضروری دي د ماشوم د پاره او د مور د پاره هم. نو پدې باندې با ان شاء الله زموږ کوشش دا وي چې څومره مونږه کولې شو خلکو ته د خپل میسج پیغام ورورسو چې د مور په څومره ضروری دي. ډیر مننه. ان شاء الله تاسو سره په پروګرام کې غږیږو. ورسره څنګه ته زموږ قدرمن میلمنه هنا جان هم پروګرام کې ناست ده. هنا جان سلامونه تاسو ته او په خیر راغلی پروګرام ته. زمانم هنا خلیل ده اور زه آئی این پی سره 15 کال وشوي کې دی پروګرام کې یم. 15 کال نه جی 15 کال اور دیږي موږ ته مختلف مېندې راځي هغه سره مطلب ډیفرنٹ اگر پرابلمز ای موږ هغه سره ډسکس کوو، پہله ډسکس کوو بیا کاونسلینګ کوو هغه ته هغه پاره کې موږ یو شو دوت بارا هغه صحت لپاره ماشوم ته صحت لپاره دا ډسکشن موږ هغه سره مطلب ډیلی ټو ډیلی کیږي. ها صحیح، ډیره زیاته مننه هنا جانا. ښه خبر ده چې تاسو په شان تکړه کسان په دې برخه کې کار کوي تر څو چې د مور او ماشوم د لپاره ښه معلومات ورته ورکړي. درته ووای هنا نادیا جانې نوم که غلط شم نو خفه نشئ تاسو. نادیا جانې دا چې یو هفته لمانځل کیږي په نړیواله کچه، کله یو سل هیوادونه دغه لمانځي، یو سل بیا هیوادونه دغه ډول بېلابېلو هیوادونو کې دغه ونه لمانځل کیږي او دا ویل شوی چې ډیر زیات مهم دی. اوس خو د دبلیو ایچ او یعنی د روغتیا نړیوال اداره دا هم ویل چې کوم ځای کې چې ښځې کار کوي یعنی ورکینګ لیډیز دي نو هغوی ته پراپر ټایمینګ ورکولی شي چې هغه ماشومان ځان سره خپل یوسي، ځکه چې د دې له کبله ماشومان ډیر زیات متاثر شوي دي. میندې هم دا ویل چې موږ ته وخت نه ورکول کیږي چې ماشوم ته موږ پای ورکو. نو د دې په اړه تاسو وغږیږئ چې څومره د مور پای ضروری وي. د مور په ګوره ډیر زیات ضروری. پهله به دا مسله ډیره زیاته براتله چې کوم دا ورکینګ وومنز وو هغوی به اکثر به خپل ماشوم به کور کې شاته پرېښولو اور بیا به ضروری خبره ده چې مور به نه وه ډیوټۍ ته بتله نو بیا به ماشوم له فارمولا ملک په سټارټ شو. صحیح. چې فارمولا ملک سټارټ شي نو د هغې سره خو ټولو ناول ماشوم ته چیسټ انفیکشن سټارټ شي، ډایریا هغې ته سټارټ شي. صحیح. ځکه چې میډیکل دغه کې دا وایي که نه چې ښه صحیح طریقې سره اول خو باټل فیډ مونږ وایو چې بالکل پکار یې نه دی. فارمولا ملک بالکل اډو نه دی پکار. چرته کې سلو کې به یو نیم مور داسې وي چې هغې به ډېر زیاته غټه مجبوري هغې ته به څه مسله یا به د هغې به شوده پی به نه راځي نو د هغې د هغه به واخلي. خو هغې هم دا طریقه ده
چې مطلب لکه یو باټل به ته خامخا میاشت کې به چینج کې او د دې چې کومه نیپل وي هغه به 10 ورځې پس ته خامخا چینج کې، نو دا خو افورد نشي کولای، ظاهر خبره زیاته ده. ګران اوس نن سبا څه څومره ګران شوي هم دي. بالکل. نو دې شکر کې اوس دا خبره ډیره زیاته خوش و چې کم ځای کې څوک مور ډیوټي ته ځي نو هلته کې داسې IYCF دغه کارنرز جوړ شوي دي، هغې کې خپل ماشوم ته خپل پیم ورکولی شي، هغې سره خپل ټایم تیرولی شي. یو مور ته کم از کم پکاري چې د 8 نه والا 12 ټایم باندې هغې خپل ماشوم له پی ورکي د ورځې. صحیح. نو موږ دا خبره ډېر دغه پرې بوزو کنه، مطلب لکه چې یو مور دا ظاهري خبره ده چې هغه خپل ماشوم له شوده نه ورکي، نو هغې ته بیا مسله دا جوړیږي چې هغې کې به هغه پی به جمع شي، هغه ګلټیانې شانتې جوړې شي، هغه بیا انفیکشن جوړ شي، انفیکشن نه کینسر چانسز زیات شي. بالکل. نو بس کوشش به دا کوي چې خپل ماشوم له څومره ډېر هغه پی ورکي، نو ماشوم لم فایده ده، مور لم فایده ده. بهترین. څومره یو مهم موضوع طرف ته اشاره وکړه قدرمنو اوریدونکو لیدونکو چې د مور پی یو ماشوم د پاره د ورځې 8 برخو نه واخلي، یعنی 8 وخت ځلو نه البته تر 12 ځلو پورې. ډېرې مېندې داسې وي چې د ورځې 2 ځل 3 ځل پی ورکوي، بس خېټه مړه شوه. نو هغه د ماشوم ضرورت چې باید څومره کفایت ورته وشي هغه پوره کوي نه. هینا جانې تاسو ته چې کله ماشومان راځي تاسو چې هغه چیک اپ کوي یا دغه مور موسلی څه شکایت کوي کله چې تاسو ورته وایي چې پی ولې نه ورکوي؟ مور ځکه داسې وي چې شکایت داسې وي چې هغې یو خو هغه ډایټ صحیح نه، خوراک هغه صحیح طریقې سره نه کوي. یو مطلب موږ هغې سره انویسټیګیشن وکړو خو هغه وایي چې زه یو ټایم کوم او یو ټایم نه کوم، یا هغه کوي خو یعنې پوره روټۍ نه خوري. صحیح. ټیک دی، پوره روټۍ خوړل ضروري ده مور ته پاره. ټیک دی، هغې کې هر خوراک ضروري ده. اور بعض ټایم داسې وي چې هغه مطلب هغې دپاره یو سپیسیفک خوراک کې دي که نه تاسو به دا به خورئ به او دا به نه به خورئ. صحیح. ټیک دی که نه، هغه ضروري نه ده. مور ته هر خوراک ضروري ده، هغه هر خوراک کولی شي. اور هغه مکمل روټۍ په خوري به خو هغې نه یو خو هغه په خپله به سټرانګ وي اور هغې کې به پی به زیاتېږي به. دا مطلب ډېر مین ایشو ده، ډېر راځي هغه وایي چې بېوسي ده، یعنې هغه پاورټي زیات دي، یعنې هغه مور خوراک ضرورت پوره نه کېږي، نو هغه وایي چې ما سره پی هم نشته چې زه ماشوم ته ورکړم. پی مطلب دا مطلب یو ایشو ده. او هغه مین ایشو دا غدي. سیکنډ ایشو دا غدي کې هغه ډېر زیات لغون فرسټریټډ می کور کې مطلب هغه صرف ماشوم ته توجه ورکول نه دي، کور کارونه می ټیک ټیک نه نور ډومېسټک ایشوز می هغې سره هغې نه وجه نه هغې کې دا کمی راشي هغه پیو کې. صحیح خبره ده. بالکل. څومره دا مهم اړخ د قدرمنو دوستانو چې اکثرا مونږ ګورو ښځې چې دي، دا حقیقت هم دی چې پاورټي یا بېچارګي او بېوزلي ډېر شوی دی، او د دې له کبله مور خو هم ضرورت لري، ځکه چې مخکې هغه یو خو روټۍ خوړل، نو اوس هغې سره ماشوم دی، نو پکار دی چې هغې ته 2 روټۍ برابر شي، خو د بېوزلۍ له کبله هغه 2 روټۍ څنګه برابر شي؟ مور هسې هم قربانیانې ډېر ورکوي، هغه چې کور کې وایي یو روټۍ وي نو مور وایي چې زما خېټه مړه ده، نو دغه یو وضعیت وي. دې کې به زه یو خبره بله ایډ کوم. زمونږ معاشرې کې اکثر دا زمونږ مشران چې کوم دي که نه ډېر زیات، اوس خو شکر الحمدلله ډېر زیات دغه رالو چینج راغلی دی، خو اکثر دا خبرې چې هغه کله ماشوم ته شوده پی ورکوي که نه، نو هغوی دا خبره کوي چې تا ماشوم له پی ورکوي هغه سینه خرابېږي، ته دا خوراک کوه، دا مه کوه، دا خوراک کوه. هېڅ هم داسې خبره نشته دی. مطلب لکه مور چې هغې باندې تاسو یخ شیز بند کوي، که فروټس هغه ساخلي، که یخني نو هغه ته وایي چې نه ماشوم به سینه خرابه شي، ته مالټه مه خوره. بیا ورته وایي نه ډېره زیاته ګرمي ده، ماشوم باندې به زیړی راشي، ته ام مه خوره، ته یخني مه خوره، ته دیسي ګي مه خوره. دا شیزونه دا مونږ ډېر اورېدلي. بالکل. د دې مسلې دا دغه نه دی که نه، مطلب لکه چې تاسو مور باندې خوراک بند کړئ نو پی به کوم ځای نه راځي، لکه دا څیزونه هېڅ اثر نه کوي. هېڅ هم نشته دی. لکه دا اوس دا هغه څیز دی چې لکه زه هم یقین کوم چې هغه لکه مور ته پکار دا ونه خوري، خو دا خبره دروغ دی. هر څه خوړلی شي، بالکل هر څه به خوري، دا میتس دی. بالکل. ډیر ښایسته. بهترین. زه به یو ټلیفون واخلم، هغې نه وروسته به بېرته تاسو طرف ته راځو، بیا کمنټ طرف ته به هم ځو. ګوټ څوک ده او څه وایي؟ هلو، السلام علیکم.
اوکې کال ډراپ شو یا ور بیا تاسو کال وکړئ د تاسو ټلیفون راځي زه بس تاسو ټلیفون طرف ته به هم راځم. ځینې کمنټونه دي دلته خان سارانی چې دی نو هغه ویلي خان سارانی له طرف سلام تاته او قدرمنو ملمنو ته علیکم سلام خان سارانی ورور جان په خیر اغلی پروګرام ته حمدالله مالا خیل چې دی نو هغه هم پروګرام کې برخه اخیستله ویلي چې السلام علیکم حمدالله مالا خیل فرام کویټا په خیر اغلی حمدالله ورور پروګرام ته هر کلی درته وایم ویلي چې دنیا में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बात को समझ नहीं पाते और गलत मतलब निकालते हैं. उमूमन लोग हर बात से गलत की बजाय अपना मतलब निकालते हैं. ډیر ښایسته پیغام او ورسره سلامونه هم وړاندې کړي. وعلیکم سلام ژوندې اوسئ او تعریف هم کړی د پروګرام. ډیره مننه. مجاهد سلام وړاندې کړي. خان سرانی ویلي چې مسکا صافي خوري رادیو مو په محمد کې کار نه کوي. سمه ده زموږ همکاران بس تاسو دغه ستونزه حل کړي ځکه چې ځینې وخت تخنیکی ستونزې هم مخې ته راځي. میا ابراهیم یم د پنجاب سیالکوټ نه سلامونه. اوکې ډیره زیاته مننه ابراهیم رور پروګرام ته هر کله. حضرت افغان ویلي سلامونه مسکا حضرت افغان یم یک غون تاسو ته او ملمنو ته ډیره مننه او احترامات. ژوندې اوسئ حضرت افغان او شکیب بای چې د سلامونه وړاندې کړي. نایس پروګرام. وعلیکم سلام او بیا ورسره ویلي چې ټول ته سلامونه. وعلیکم سلام او ورسره مننه هم ادا کړي. نو تاسو ټول څخه نړۍ مننه چې پروګرام کې هم د کمنټ لارې او هم د ټلیفون لارې موږ سره تاسو اړیکه نیسئ. زه ګورم چې دلته تاسو ټلیفون کې څه مسله نه وي که څه مسله وي کېدای شي چې دا تخنیکی ستونزه ده نو زمونږ همکاران یا زمونږ پروډیوسر صاحب دا مسله هم حل کړي تر څو تاسو ټلیفون مونږ صحیح واخلو. بیرته خپل ملمنو قدرمنو ملمنو طرف ته ځو. نن چې دی نو د مور د شیدو په حق لغږیږو او دا تاسو واورئ د اوسه پورې چې څومره مهم دی. بل دا چې ځینې نظریات داسې دي چې ویل کېږي دا فلان کیسز مخره چې مور ته بیا پای کې مسله کېږي یا ماشوم ورسره خېټه خرابېږي یا هغې ته هم نور څه مسلې پیدا کېږي کوم چې حقیقت نه لري د ساينس حوالې سره دا خبره ده. هنا جان تاسو راته که دا وویلی شئ چې کله مور خپل ماشوم ته یو حد چې تاسو ویلی چې باید دومره پای ورته ورکولی شي که ور نکړي نو ماشوم ته څومره زیان رسېدلی شي کوم بیماریانو سره کوم ستونزو سره مخامخ کېږي. مطلب دا دی چې هغه خپل پاینه ورکی او هغه باټل فیډینګ باندې شروع شي خو هغه سیویر ډایریا ته لاړ شي ماشوم او سیویر انیمیک شي دا مطلب ایشو شروع شي څنګه باټل فیډینګ تاسو سٹارټ کو هغه سره د چیسټ پرابلم هغه سره شروع شي چیسٹ پاونډینګ دا زیات کیږي اور خېټه 24 घंटे هغه خراب وي او هغه مطلب صحیح طریقې سره ودم نه کوي هغه مطلب مزید کمزور کیږي صحیح او خوراک هم بس صحیح نه کوي بس هغه بوتل فیډینګ باندې وي او هغه نو خوراک کولی نشي بیا دی باندې موريان ډیر زیات ډیسټرب کی زموږ ماشوم هغه خوراک نه کوي مونږ هغه ته ورکو لیکن هغه اخلي نه صحیح طریقې سره هغه فیډ اخلي نه اخلي خوراک نه اخلي او ورسره بیمار وي هغه صحیح خبره ده. نادیا جان که تاسو د دې بوتل فیډینګ حواله سره مونږ ته وای کوم پای دی په مارکیټ کې چې هغه مېندې اخلي او آیا ډاکټران ورته وای؟ بالکل زموږ خو مسله غټه مسلوم دا ده کنه چې مطلب لکه څنګه یو مدر لاړ شي ډاکټر ته هغه ته دا کمپلین وکي ته وای چې زما not enough milk نه زما په نشته دی زیات نو بس ایو ته فورن فارمولا ملک مسلوم د غزې ناراضي چې داغي پراپر کاونسلینګ نه کیږي چې کاونسلینګ وشي هغه ته بووي چې ستا په ستا د ماشوم لپاره پوره دي ټیک ته نو تو خپل خوراک خپل ډایټ خیال وساته هغه چې خپل ډایټ خیال ساتي ماشوم له چې څومره ګوره دلته کې مسله غټه یو دام ده زمونږ ډیر مدرز چې موږ ته څومره ډیسپنسری درازي نو هغه دا کمپلین کوي چې زما ماشوم زه چې څومره پی ورکوم نو هغه یا وامټینګ کی لاسکه نو موږ هغه ته وایو ګوره نن سبا د ګرمۍ موسم دی ګرمۍ کې باول خپل ځان صفائی خیال ساتي ما ځان صفائی به خیال ساتي نه پس په ماشوم لاغي پی ورکې ټیک تا او بل دا اون ډیماند چې کوم میان دي داسې کوي چې ماشوم سو پیره جوړېدل نه هغه پی نه ورکې دا سه بالکل نه پکار مطلب لکه یو ماشوم له تاسو یو ځل پی ورکو نو تاسو بیا یو غنټه پس دوباره خپل ماشوم پاسوي پخپلا وګورئ چې زما ماشوم خو دوباره نه دی وګی شي چې تاسو په توا چې پخپل پی راځي او ډیر کوشش کوي چې د شپې ټایم کې ماشوم له پی ډیر ور کوي زمونږه عموما دلته کې مونږه
کمیونټي کوم دا میسج هر چاله دا هر ټایم دا ورکو چې هغه چې کله ماشوم لپی ورکی یا به ځان ته ټي وي ولګي یا به موبایل کې لګیا شي یا به په گروپ کې کینی چرته کې غب شپ لګي نو هغه د ماشوم توجه ټوله د مور په طرف باندې نه وي صحیح نو هغه چې څومره خپل ځان ته یوازې ناستي چې صرف دا وی چې دا زما ماشوم دی او زما پید زما د ماشوم د پاره پوره دي هغه به هغه مر نور شو د جوړیږي دا نیچرلی یو پروسس دی چې لکه هغه د 10 منټس لپاره پیور کینو 30 منټس لپاره نور جوړیږي بالکل همداسې د څومره مهم اړخ ته دوی اشاره وکړو چې ډېری ماشومان چې د سره قمغوي خپل او بخې مېندې چې د سره خپل ماشوم ته غي پي ورکی د غي لکه بلد سستونځي پیخي دلته یو ډېر مهم کمنټ دغه طرف ته وړم چې اشاره وکم افغان جانان ویلې چې ماشوم ته باید لکتر لګ 2 کاله د مور پي یا شدي ورکول شي د طرف ته به هم تاسو نه سوال کوم چې ډېری دلته میتس اکثرا خلک الک او جنې باره کې ډېر د خبرې کوي نو دې باره کې به هم تاسو نظر اخلو بیا ور سره ولې چې ځینې میندې خپل ماشومانو ته د دې لپاره شوده نه ورکوي چې د دوی په وینا بیا کمزوري کیږي باید یا هم ډنګريږي خدا سره نه ده بلکې د مور شوده مور او ماشوم دواړو ته فائدہ کوي او هیڅ اوارز نه لري همدا خبره د ورورجان ډیر ښه پیغام تاسو ورکړل او په دې کې بدوی هم ډیر ښه نظرونه ولري اول خو تاسو لکه دا چې کوم ډیوریشن د کهینا تاسو ورته وای چې دا ډیوریشن د څومره وخت نه څومره وخت پورې دی او ډیر خلک دا وایي چې جینې ته باید 2 کاله ورکول شي الګ ته 2.5 کاله ورکول شي دا حقایق لري یا نه ما دا ډیر اوریدل البته د ماشوموالي نه ما هم دا اوریدل دا مطلب د افیکٹ دی کنه اور دا سو الٹا ویلا لګره جنې د 2.5 کالو ها جنې ته زیات جی د جنې د 2.5 کالو اور الګ ته 2 کالو پورې مطلب مور خپل پي ورکول شي کله ماشوم پیدا وشي هغه مطلب فرست اور کې هغه خپل پي مطلب برست فیډ باندې راځي یو دی کې زبا لغونی کلیر کم هغه ډیر بخشي دی کې مونږ ویو کلستر ماغه تا زیړ پي دې چاته ویو باس خلک وی کې دا غندا پي دي ټیک دې کنه بس لا لری کې دا نمبر ورکې نه دا کلسترم ته سیشز دی هغه یو خو امیونټي بوست کوي ماشومان کې اور یو هغه فرست ویکسینیشن په مور پي ذریعہ هغه لس مطلب انیمک کیږي هغه د ډایریا نه کیږي هغه د تب نه راځي هغه ودینه مطلب نو سترونګ بکیږي 6 منثs پورې خود سې دی کې هغه فل خپل پي باور کوي هغه کې نه بو نه واګه نه کو دا ګوتی دا د کې څنګه ماشوم شي هغه ګوتی ورکی هغه او دا هم صحیح طریقه مطلب دا نه دی دا ورکو صحیح نه دا صحیح خو دا سې دی کې 6 منثs پورې مور ته پکاره د فل خپل پي ور کوي هغه دوران کې هغه خپل خیال ساتي خپل خوراک خیال ساتي دې ته پابندي نشته هغه ټوټل خپل ځړن خلاص هغه خوراک دی کې کوي 6 منث نه واړي خو بیا هغه سره خپل فیډینګ سره هغه کمپلیمنټری فیډینګ مونږ هغه ته ویو یعنی اضافي خوراک هغه ته مطلب هغه ویو کې هغه استعمالي صحیح یعنی نرم غذا ماشومان ته ورکول شروع ما یا تاسو سيزونه چورته ګټه لري مطلب هغه نه پويږي کنه چې موږ دې مطلب 6 منث نه وځو مطلب ذات شوي کنه هغه ته موږ کم خوراک شروع بعض موريان دې سي راځي موږ ته کې هغه 10 منثs ماشومان هغه ته کمپلیمنټری فیډینګ سٹارټ شوی نه موږ هغه ته مو یو کې نه تاسو وایي د شپږ میاشت نه وړي خو ماشوم ته مور په یو سره هغه ته کمپلیمنټری فیډینګ ورکول ضروری ده صحیح ټیک ټیک نه دي د سې دي کې د ماشوم جسم اوس جوړیږي هغه غټیږي مور په هغه ته انف نه دي سره کوم مطلب کمپلیمنټری فیډینګ ولې ضروری ده کې هغه نو ریکوایرمنٹ هغه نه پورا کیږي صحیح ټیک ټیک 2 ایئرز پورې هغه خپل پي ورکول شي او پلس هغه سره کمپلیمنټری فیډینګ 6 منث والا 9 منثs پورې هغه نرم غذا ورکول شي ٹھیک تے ان بیا اگینا لوگوں نے سیمی سالڈ 9 منثs نہ والا د 12 منثs پوری سیمی سالڈز ورکولی شي غیدا اگینا پس 12 منثs نہ والا 24 منثs پوری هغه سم عام څنګه موږ خوراک کو هغه ورته ورکول شي هغه بوري غاخونه وتلی ویغه میدان دومره طاقت پیدا کړی وی چې دا خوړه هر څه چدي نو هغه هضم وکړي بالکل یقینا ډیر خپ موضوع او ډیر ښه دی واضح وکړل چې سره رقم باید ماشوم ته کوم خوړه او باید کله ورته ورکول شي او څومره
څومره ډیوریشن پکار دی ماشومانو د لپاره. نادیه جان ځینې میندې دا نظر لري که موږ خپل ماشوم ته پای ورکړو نو زموږ فکر خرابېدلی شي، هغه ښکلا موږ کې پاتې کېږي نه. موستلی اکثرا دا عصري خلک چې وي هغې دغه نظرونه وي. بیا ډېر خلک دا هم نظر وي چې یاره دا پای که زه ورکوم لکه زما هغه پای نشته ده او تاسو خبره چې بیا پوزیشن کې مسله ده، نو لکه دا تاسو لږ نوره هم واضح وکړئ نو لا بخیر. بالکل دا خبره خو هسې بالکل غلطه ده چې لکه دی دا خبره کوي چې زمونږ فکر خرابېږي. فکر بالکل زه به دا ووایم چې خپل فیډینګ هغې ماشوم ته کوي، فکر به د دوی سم وي. او چې خپل فیډینګ نه کوي نو هغه فکر خو پرېږدئ، هغه خو بیا بعد کې خبره ده. الله دې نه کړي چاته برست کینسر وشي بیا به څه کوي. او موستلی همدا یو لامل وي. دغه غټه مسله ده که نه. نن سبا تاسو به یقین نه کوئ ډیر زیات فیمیل مونږ ته راځي که نه چې د چا ټیسټ کوو هغې ته همدا ګرز جوړ شوي چې هغې ټیسټ وشي، هغې ته بیا انفیکشن چې لاړ شي ټیسټ وکړي کینسر وي. نو فکر خو به بیا بعد کې سوچ کوو که نه چې اول خو د دې شیز مونږ حل وکړو. ګوره چې الله طرف نه کوم یو شیز یو تحفه ده ماشوم دپاره او ډیر زیات آسان. ګوره تاسو دا خبره به زه ایډ کم که نه. ګوره لکه اوس یو مدر ده هغه چېرته کې فنکشن ته ځي څه ځي نو ځان سره به څه به باټل به موړي، بوایلډ واټر به ځان سره ګرځوي، هر څه به ګرځوي. اسانه خبره دا نه ده چېرته کې سایډ ته کښېنو خپل پی ورته ورکړه، هغه ډېره زیات اسانه خبره ده. او ماشوم دپاره هم ګوره ډېر زیات ښي. پښتو کې زمونږ خلک یو دغه کوي چې وي چې مور پی دې څکلي نو میدان ته شه. لکه دا زمونږ خلک وایي طاقت وي که نه پکې ځکه وایي که نه چې فارمولا ملک باندې نو تاسو چې کوم ماشوم ګوري هغه هسې به پړسېدلي غټ په ښکاري، خو هغه به امیونټي به دومره لوی چې لږه شانې به منډه وي یا به بیا راپروزي. هغه باندې به هر یو بیماري زر اټیک کوي، ډایریا هغه باندې زر راځي، چیسټ انفیکشن هغه سره ځکه چې زمونږ مدر د دې شیز خیال نه کوي چې کله هغه پی ورکوي لګیایي که نه نو هغه باټل چې ختم شوي هغه خالي باټل لګیایي هغه نپل راخکي نو هغې سره هغې ته هغه لنګس ته خالي هوا ځي نو هغې سره ظاهري خبره چیسټ انفیکشن شو. بالکل همداسې ده. کوشش به دا پکاري چې لکه څومره خپل مدر خپل فیډ ورکولی شي ډېره زیاته هم دومره چې ورکولی شي دومره ښه دی. تاسو په کمپونو کې هم ځئ راځئ، هغې ستاسو کارونه وي که افغان کمپونو ته هم، ځکه چې زموږ پروګرام افغان پاکستاني په اړه هم موږ ډېر غږیږو نو دا موضوع موږ دپاره ډېر مهم دی. که حنا جانې تاسو موږ ته وایي تاسو ته چې کله افغان میندې راځي د هغوی څومره مسلې وي، تاسو هغوی کې څه داسې ګورئ چې کله هغوی تاسو پوهوئ نو هغوی کې څومره ناپوهي وي یا پوهې وي یا د هغې نور څه شکایتونه کوي هغه که تاسو موږ ته په ډاګه کړئ. دې کې یو زه کیس به تاسو سره به شیر کوم. ما سره مطلب یعنې ډیورینګ زما هغه کلینیک کې یو مطلب میندې راغلي هغه مالنرش ماشوم ما ته راغلی سیم پیشنټ مونږ هغې ته سیم ویو سیویر اکیوټ مالنرش پیشنټ مونږ وایو سوی ته غذي شوي او هغه راغلی او هغه مطلب بالکل هغې ته بالکل نالج نه وه چې څنګه دې سره زه څه وکړم. هغه ما سره کېناسته هغې ته ټوله مطلب هغې هسټري مې واغوستو بیا هغې ته به ټوله کاونسلینګ مې وکړو. within a week هغه لوم پروسس هغې ګډ وشو. مطلب دا څه دی چې هغې ته مونږ مطلب هغې ته نالج نه وه مدر ته دې باره کې او مطلب هغې نه بس دینې زر ریکوري هغې وکړو. صحیح. اور داسې دی بس افغانیان داسې راغلي ما سره کې هغې د مطلب ایشو څنګه زه خپل ماشوم ته فیډ ورکړم. صحیح. هغه دې زیات کې ډاکټرونه فوکس وي که نه خپل ماشوم ته لپاره کیر ډېر زیات کوي. موږ هغې ته توجه ډېر وي کاونسلینګ وکړو که نه هغه بیا غور نه اوري او هغې باندې عمل هم کوي. او دا مطلب د دې رزلټ ما خپل یو کیس کې مې کتلی چې زه هغې نه ډېر زیات خوشحاله وم چې دا مور دې زما خبرې اورېدلې دي او خپل ماشوم سره هغه مهنت کړی دی. ښه نو دا څونه ښه خبرې تاسو وکړو او بیچارهګان هغې کمپونو کې هر څه نه شاته پاتې هم وي که نه نو چې کله یو ښه نفر ورته ښه مشوره ورکوي نو هغې غواړي چې په هغې باندې عمل یې وکړي. نادیه جانې تاسو څه نظر لرئ په دغو کمپونو کې چې کوم ښځې وي که هغه افغان دي او که پاکستاني دي هغوی کې موستلی ماشومانو ته دا چې کوم د وخت نه مخه پیدا شي د دې شاته څه لامل کیدی شي؟ د دې دا غټه مسله دا ده اوس خو مونږ کوشش دا کوو چې کاونسلینګ کوو ارلی میریجز ورته وایي مطلب لکه په 15 ایئرس کې 14 ایئرس کې هغې جنکیانې واده کې دې د وجې نه واده کې چې حالات زمونږ ټیک نه دي مونږ کیمپونو کې اوسېږو او مونږ سیف نه یو
مطلب لکه خپل کور زمونږ نشته دی بهر لکه دومره ځان سیف نه ګڼي نو هغوی د هغې د وجې نه ماشومانانو واده زرو کي جنکو زر واده وشي بالکل زر واده وشي نو ارلی میرجز چې وشي هغه خو لا هغه ماشوم خپل باډي خپل هغه لګې جوړېږي نو هغې کې چې هغه واده وشي بیا د هغې کې هغه خپل ماشوم راشي بیا هغه خو یو دی چې پریمیچور برت وشي صحیح پریمیچور برت وشي یا سټیل برت وشي یا هغه ماشوم چې پیدام شي نو خو وړه ماشوم یا دومره نه پوهېږي چې د سره ماشوم سره به زه څه کوم یا پوزیشنینګ باندې نه پوهېږي اټیچمنټ هم د هغې د ماشوم سره ټیک نی نو بس هغه ماشوم رو 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 مال نه رشي دی نه ټیک شوه او مدر دومره په خپله دغه کې موږ سره څومره کیسز داسې راغلي چې داسې مدرز راشي هغه دومره خپل ماشوم دپاره دغه چې هغه وي چې زه څه وکړم زه نه پوهېږم ماله طریقه نه راځي زه کوشش کوم خو نه باوجود زما فهم نه راځي او بله مسله ماته دا ده چې زما کور کې په سر باندې ډېر زیات کارونه دي زه د هسبینډ خیال وساتم د خپل کور والا خیال وساتم بالکل دا مسلې ډېره زیاته اور بل غټه خبره دا ده چې فیملی پلانینګ بالکل نه وي یو ماشوم وشي هغه لا د 3-4 منتې ورپسې بل ماشوم هم راشي دا خبره بالکل صحیح خبره دی او کدی ته نصیحت هم وکړي نو هغه هم نه مني بیا بالکل هغوی وایي چې نه بس تاسو غلط لګي خدای پاک رزق ورکول خو صرف رزق خو نه دی که نه دا مسلې هم بیا پکې وي نو دا تاسو خبره ډېر ښایسته ده زه به یو ټلیفون واخلم زه ښه پوه یم چې زموږ کالران ما باندې نن سخت غوسه دي خو څه وکړو چې تخنیکي مسله پکې راغلی هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام حمدالله ورور څه حالات دي په خیر راغلی شکر الحمدلله خورجان تاسو درې واړه په شراغلاس وایو اول راځي تاسو سلامونه وعلیکم السلام جی حمدالله بالکل خورجان نن خو ماشاءالله دیم د مور په پی باره کې خبرې وکړې او خورجان نن سبا شو ګورې منډې خو ما اکثره داسې ډېرې منډې لیدلې چې بچی پیدا شي هغوی لپاره تقریبا 15 شپږم ورځ د بازار شیدې ورته شروع کړې بس هغه دا سوچ کې زما پی کمې دی بس خبره شیدې دا بالکل غلط کار د خورجانې یقینا همداسې دی تاسو سیمه کې داسې ماشومان شته چې د پی د کمې د وجې څه بیماري ورته شوي وي بالکل هغه ماشومان چې هغه بیا ډېر معذور وي که نه هغه بیا د دوی هغه خپل باډي جسم یې نه سره غوټوالی نه کوي که نه لکه خورجان لکه تاج لکه تو لکه دا یوت والا دا موږ صحتمند دا زموږ د مور پی خوړلي دي که نه موږ پوه یم که نه وي چې کله موږ هم چې دا نن سبا چې کوچنیان ګورئ بیخي زیات کمزوره وي معذوره وي هغه دغه وجه د مور هلته پی په بندي کوي هغه له بازاره یې ورته راوړي که نه یقینا همداسې ده حمدالله ورور ډېر مننه ژوندی اوسې کال کول دپاره بس الله همیشه خوشحاله لره تاسو مننه سلامت اوسې ښه وخت چارې ډیره زیاته مننه د حمدالله ورور څخه دوی د کویټې څخه کال کړی وو او واقعا کوم ماشومانو ته چې پای په بشپړ ډول نه ورکول کیږي بیا هغې ته دغه مسلې وي چې هغوی یا کمزوري ښکاري یا هم سوی تغذي کیږي یا هم د هغې جسامت چې دی یا جسمي وده نه کوي یا قدونه ټیټ پاتې کیږي اوس کرنټلي هم یو بالکل یو نوی دغه راغلی که نه چې شمېره چې فکر کومه شاوخوا 1 کروړه پورې داسې ماشومان دي چې هغوی دا سټنټینګ تاسو خبره چې کوي قدونه مونږ ورته په خپل ژبه کې افغانستان کې مونږ ورته دغه وایو شیرسوخته مونږ ورته وایو شیرسوخته هم دې ته وایي چې هغې ته پای پوره ورکولی نه شي نو بیا هغه قد او جسامت لاسونه یې هر څه چې دي واړه واړه پاتې کېږي نو دا یو داسې مهم موضوع د قدرمن دوستانو چې دې ته اکثرا خلک پام نه کوي او په کار دا دی چې که تاسو اورئ یعنې زموږ ورونه اوري نو هغوی خپل ښځو ته خپل خویندو ته دا ترغیب وکړي چې تاسو خپل ماشومانو ته پوره پای ورکوئ او که زموږ خویندې زما غږ اوري نو هغوی خو په کار دی چې خپله او خپل په سیمه کې نورو ته دا معلومات ورسوي تر څو چې راتلونکي نسلونو ته زیان ونه رسیږي او ظاهره خبره ده چې کوم ماشوم بیمار کیږي هغه یو ماشوم بیمار نه وي هغه یو ماشوم معذور نه وي بلکې هغې سره پوره خاندان پوره فیملی چې دی نو ټول عمر دپاره د مایوسۍ ښکار کیږي یو بل ټلیفون اخلو ګوټ څوک دی او څه وایي هلو السلام علیکم سلامونه السلام علیکم وعلیکم السلام څوک او چېرته نه خورجان په خیر علي سلیم استاد ملواړګي سلیم استاد په خیر څه حالات دي ښه یې الله د قدردانه که بالکل امن دی خوشحاله سي څه به وایي سلیم استاد د میندو د شیدو د اهمیت په اړوند اول خو د مېلمنو ته ډېر په خیراله یم او جی اورو هغې والی کوکو بیا مو دا عرض دی چې تاسو چې کوم باس موبایل څه کړه که نه دي جی ما داسې یو نظر راغی که نه یو خیال راغی ګوره چې په شریعت کې چې تقسیم کې مور و پلارم نو
نو هغه دا نر الګ چې کنه نو پورا برخه او د جنین چې کنه دا نیمه برخه خو په د سینې خبره شي د سودو په خبره شي مور کنه نو په اسلام کې دونیم کال چې کنه جنې ته دوه کال هغه لپاره الګ لپاره او دونیم کال جنې لپاره نو ځکه چې الله تعالی یو خپل راز دی بشک نو په کار ده چې مونږ لکه څنګه چې مونږ کلی کې په کلو کې هغه په چرګ پکینی کینې په ویو باندې هغه بچو کې نو کور بندگان چې کنه څومره خیال ساتي همدا صدا نو په کار ده چې مونږ خپل بچو د ماشومان خیال وساتو او د بچو د مور هم ډیر خیال ساتل پکار دي سلیم استاد بالکل بهتره بالکل هر زمره هغه په ختمېدو بالکل انتظار یو انسانیت د هرڅه نه غواړم واه روحانیت د هرڅه نه غواړم بهترین راځي چې وباسو نفد نه د امنیت د هرڅه نه غواړم بهترین څو به مونږ ځان راسو داسې نور صداقت د هرڅه نه غواړم چې د وفا په لار کې سر ورکوي دا صفات د هرڅه نه غواړم واه او د تلین د ارمان پورا کړی اوهو ټلیفون باندې شو سلیم استاد اخرنه مصر پات شو خو ډیر اعلی ډیر بهترین خدای دیو کی چې همیشه تاسو په قلم کې همداسه برکت وي ډیر خیسته تاسو لیکلره قدرمن دوستانو پروګرام ډیر ښکلی دی نن ډیر زیات مهم موضوع زموږ قدرمن ملمنه تاسو ته ډیر معلومات هم ورکړل یو کمنټ دلته بل راغلی موږ سره عزت خان سلامونه وړاندې کړ د کوټې نه ډیر زیات مننه عزت ورور پروګرام کې د برخه اخیستو لپاره نو په پایل کې تاسو نه یو پیغام اخیستل غواړم چې تاسو موږ ته وایي پروګرام ختم نه دی په رادیو کې به وي خو د فیسبوک باندې وخت چې د مو سره الموس پای ته رسیدلې دی نادیا جان تاسو خپل یو پیغام ورکوي زمونږ قدرمن اوریدونکو ته خويندو ته او بیا ور سره چې د نارینه او تم یو پیغام ورکوي څه کول پکار دی مې زبدا وایم چې پکار دی چې هر یو خاوند د خپل کور والا ډیر خیال وساتي ځکه چې هغه منټلی او دغه ډیسټرب نه وي مطلب ګور هغه یو ماشوم شي بیا پلار وته دا خبره کوي کنه چې مطلب لکه سغټ کار خو دې نه دی کړی ماشوم پیدا کړی دی هغه د وجې نه هغه ډیپریشن کې لاړ شي هغه باندې ډیر زیات غټ اثر پرې بالکل هغه خپل مور کور پرې خېده د کور ته راغلی هغه د پکار دادی چې د خپل خزه خیال ساتي خپل ماشوم لبا مور ته پکار دی چې خپل ماشوم لا چې څنګه پیدا شي فورن خپل پیور کې شپږ میاشتو پرې به صرف او صرف خپل پیور کوي شپږ میاشتو نه پس به اضافي خوراک شروع کوي 2 کالو پرې هغه ته پکار دی چې خپل پیور کوي بس دغه چې دا ډیر خاصه پیغام ډیر مننه تاسو څخه هینا جان تاسو هم یو پیغام مونږ ته ورکړئ دی دې کې سو ویلې شم پورا خبره ده دی مکمل یو کو خو د سې کې مور ته پکاره ده کې هغه خپل خیال مساتي مر سره لغونی ماشوم خیال ساتي بالکل او مطلب د کور کارونه خوي لیکن خپل خیال ضروری ده خپل صحت به خانه خو بیا هغه کول مطلب کور ماشوم دوانه ډیسټرب بوي بالکل هم دا سره د سې کې پر د سره مطلب کور والم د پکاره د کې هغه مور خیال ساتي هم دا سده بالکل ځکه چې هغه ماشوم زیږوي ماشوم لویوي مور چې نه ویني ماشوم خیال به څوک ساتي او باور وکړي چې سکه مور ځای څوک هم نشي ولې بیخي فرشتم چې وشي نو دغه ځای ځکه چې هغه دغه وینه ویږي سره تل ټول عمر به با انصاف وي خو بل خزه یا بل مور کله هم هغه ماشوم ته ضرورتونه په بشپړه توګه نشي ورکولې هم د ماشوم هم د مور خیال ساتل ډیر زیات ضروری دی قدرمن دوستانو که تاسو کوچنی ماشوم لرئ یا که تاسو په کور کې کوچنی ماشومان وي یا هم کوم زموږ خور چې دغه ماشوم کېدو ولوي نو په خپل ذهن کې ولرئ چې د ماشوم د لپاره پای ډیر زیات ضروری دی او د مور د لپاره ښه غذا ښه غذا پیزا برګر ته مونږ نه وایو سیمپل خوراک هغه چې تاسو ته ترلاسه کیږي سبزی فروټ دا دواړه هغه سيزونه دي چې پکې ویټامین پروتین هغه ټول ضرورتونه تاسو پوره کیږي چې د امور ضرورت وي او د اوبو زیاتره استعمال نو زموږ قدرمن ملمنې تاسو ته ډېری معلومات ورکړل زموږ پروګرام په فیسبوک باندې کې پای ته رسیدلې دی تاسو موږ سره په رادیو کې مل کېدل شي خو ښه چاره الله مو مل خوشاله اوسئ